راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. په اتم ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل، چې وی جړل نو د مولاړه کې خیالو کو چې والله سر په وشو. دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده چې تقریر بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې و دې جړل. هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر کړې و چې وښ وازله مې چاو دای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا و چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو و چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای پیژنئ چیله د چیلای بچی ته ورغومه وي پریدای جبک ما یو ورغومای و ډیره پاستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړو ما دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاولا نو مالا مې ورغومای را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې مولا ذموار نه یم لکه تیرات یو مولا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس ویل قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې چولې ده او په د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي دا څه بله ومیا زر او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاړ دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پیژني دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي تاسو ورته څه چې خدای دې مېله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستان کې د سبق ویلی دا پیاڅه او صوبه نه پیژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سوال مو کجی چې خلاصې کیږي داسې داسې کرښې چولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي ولیا دا څه نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب دریمه مو وایه چې بس زه تختم وی چې دریم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا هغه والله که په دې پوهېږي وی چې مالا سپېره شیخ غوڅکي سوټه نه پېژن اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وای چې مونږ دې دمات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مالی وای چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خو کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور ته راغې مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو زوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ویل خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مام دا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړ ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیختي وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه دې خزه ویلو درېږي مالې سو وصیت کړو ورکوزه شوی دا ول خختې در پسې لګئی بیختی وزه بندای دې ول مړ اچرګ ول خاودرې غنو پاس چرا ټوپ کړه دې आवाज کړه دې ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دې راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کې دوی چې دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره دې سپینه شي او پرې دې نو په بم لګي نو څه کا پرې دې نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوريه ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره
پلار ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپه تیره کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړ ډېر ښه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلپ خلای ورا چوله چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وې ډېر خدای کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو و یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخیم په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسلی او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځان ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله وي بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی سبډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه می وباسي بل چرته می یوسي خلکو راوي کني ټوله دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسته دغه سلارګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودا مستاسو ایمان درته خودو کور مران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وخت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږ خو پریدیو زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره یو د طبخي سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتري ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وی چې ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې ګډي دې پېین مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ کاسا ہوا دے لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تا تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے کھاسو
سکړک را دغه کوم مرای کې خدا دغه چل کواو دغه ورسره یو د بجازیانو صدر واغم هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان نه چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې شي دا د په شکال چنډه خان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتانې تر پورټ یو چې ز خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے